بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږه د 10th کلاس د کوارډینیشن اینڈ کنټرول چپټر ټاپک کو چې ډیسارډر اف آیز دی. د آیز ډیسارډرز چې کوم دی مونږ باغه ډیسکس کوو. د دې نه په پریویس لیکچر کې مونږه کوم چې مونږ مخکې کړی دی په هغې کې مونږه د آی سټرکچر او د هغې سلیکټر فنکشن چې کوم دی هغه مونږه دا کړو بیان کړو په هغې کې مونږ په هغې باندې خبرې کړې وې. نن په دې لیکچر کې به مونږه د آی ډیسارډرز وایو. نارمل هم چې د څنګه لیدل کې یو په دې کې د لینزز چې کوم دی څه رول دی د ته بیماری څنګه لګي بیماری چې کوم دی ټیک کېږي څنګه دا خبره مونږ چې کوم دی په دې کې ډسکس کوو. خو مطلب مونږ چې سټرکچر دی په پریویس کې ډسکس کړی. نن مونږ راځو خپل ټاپک طرف ته چې یاره نن زمونږ کوم ټاپک دی هغې کې به مونږ څه کوو. نن زمونږ ټاپک دی ډیسارډرز اف آی. نو په ډیسارډر اف آی کې مونږه سمپلی دوه ډیزیز ډسکس کوو. یو چې دی هغه زمونږ سره شارټ سایټډنس دی، یو زمونږ سره لانګ سایټډنس دی، فار سایټډنس چې ورته هم وایي. نو دغه دوه بیماری به ډسکس کوو. داسې د سترګې چې کوم دی ډېر ښې بیماری دي، ډېرې زیاتې بیماری د سترګې، خو مونږ به دلته صرف د دوو ذکر کوو. او دغه بیماری د سترګو چې کوم دی دا مختلف ریزنز د دې کېدی شي. د عمر سره بیماری راتلی شي، یا چې کوم دی کانجنټل کېدی شي، پیدایشي چې کوم دی د سترګو بیماری کېدی شي، یا چې د سترګې ته نقصان ورسېدو، ټراما په غزارو لګېدله، په نور څه دننه پکې سلاړل، زخمي شوله، یا جراثیم ورته انټر شول، انفیکشن پکې وشو. د هغې د وجې نه مختلف ریزنز کېدی شي چې د سترګو بیماری د هغې د وجې نه جوړېږي. نن به مونږه د دوو بیمارو ذکر کوو چې یو زمونږ سره د شارټ سایټډنس او بل زمونږ سره لانګ سایټډنس. د ټولو نه مخکې په دې خبره ځان پوه کول پکار دی چې شارټ سایټډنس مطلب څه دی. شارټ سایټډنس ته مایوپیا هم ویل کېږي. په دې کې څه چل دی، کلوزر ابجیکټ به کلیری. شارټ ته مطلب نږدې، سایټډنس ته به د نږدې نظر کلیری، او ډسټنټ چې کوم دی ابا ناٹ کلیری، لري سیز به راته نه ښکاري. مطلب په شارټ سایټډنس کې مطلب دا شو چې ستا د لري نظر کمزوري شو. شارټ سایټډنس مطلب دا شو چې ستا د لري نظر کمزوري دی. نږدې سیز به راته کلیر ښکاري، خو لري سیز ته چې ګورې په سر به د بوج راځي، دړ به پرې راځي، سترګې به چې کوم دی خوږېږي. صحیح ده که نه؟ په سترګو باندې درد راځي. نو دغه زمونږ سره شارټ سایټډنس شوله. بل زمونږ سره لانګ سایټډنس ته دې ته وایي هایپر میټروپیا ورته هم وایي. او بل زموږ سره چې کوم دی په دې کې څه چل دی، هایپروپیا ورته هم ویل کېږي. مطلب په دې کې ډسټنټ ابجیکټ چې کوم دی کلیر دی. تا ته به د لرې سیز چې کوم دی کلیر ښکاري، خو چې کوم سیز تا ته نږدې هغه به ته په صحیح طریقې سره نه شي لیدلی، ابه کلیر تا ته نه. مطلب نیر ابجیکټ چې کوم دی ابه ناٹ کلیری. نو دا خو سمپلی زده کول پکار دی چې شارټ سایټډنس مطلب د لرې نظر کمزوري، لانګ سایټډنس د نږدې نظر کمزوري. دوه بیماری مونږ ډسکس کوو. راځو اوس مونږه دلته کې مونږ ما څه ډایګرامز ایستلي دي، په هغې کې به زه تاسو ته چې کوم دی اول نارمل فنکشن د آی دغه کومه. د نارمل سره بیا چې کوم دی مونږ به ابنارمل طرف ته هم ځو چې ابنارمل مطلب که څه مسله پکې راشي په سترګه کې، شارټ سایټډنس یا لانګ سایټډنس، په دې کې څه کېږي. راځو مونږه د دغه طرف ته نارمل ویژن. نارمل ویژن زه ګورم چې یاره ډسټنټ ابجیکټ یو سیز زمانه لري پروت دی، هغه زه څنګه وینم. او دلته کې یو سیز تا ته نږدې پروت دی، نارمل نیر ویژن. ښه زه که لرې دی او که نږدې دی، خو چې کله آی ټیک ده، صحیح ده که نه، په آی کې څه پرابلم نشته دی، نو مونږ لیدل څنګه کوو. د لایټ چې کوم دی مونږ ویلو، ما په تیر شوي لیکچر کې ویلو چې سن لایټ یا نور لایټ چې کله په یو سیز په یو ابجیکټ باندې پریوزي او د هغه ابجیکټ کم کلري، نو هغه د هغې نه هغه کلر ریفلیکټ شي مونږ ته. فار ایگزامپل ریډ دی، نو ریډ ته ریفلیکټ شي، بقایا کلر چې کوم دی هغه ابزارب شي، او هغه زموږ سره الکترومیګنیټک ویوز په شکل کې آی ته راځي. نو دې زموږ سره څنګه راځي، دې چې راځي نو داسې رو 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 داسې خورېږي دا لایټ دی داسې. دلته کې زموږ سره اولنی پارټ راشي کارنیا. کارنیا چې کوم دی دا زموږ سره تاسو ګورئ کنویکس دی، صحیح ده، د یو سایډ نه. نو چې کله دله دا لایټ راشي نو دا لایټ دی کنورج کی. کنویکس لینس کنورجنګ لینزي، مطلب لایټ چې کوم دی بینډ کوي یو منځ ته، صحیح ده که نه، کنورج کوي په یو پوینټ باندې، ډایورج کوي یې نه، خوری یې نه، فوکس کوي په یو ځای باندې. نو دا چونکې زمونږ سره دا کنورجنګ لینز دی، نو وایي تقریبا څه فوکسینګ چې کوم د دې لایټ کېږي نو 2/3 په دریو کې 2 چې کوم دی هغه دی کوي فوکسینګ.
د دې نه بعد زمونږ سره لینز راځي نو دا بقای یوه حصه چې کوم ده نو لینز فوکسینګ وکړي او امیج چې کوم دی هغه ډایرکټلی په ریټنا باندې پریوځي صحیح ده مطلب د هغې لایټ په ریټنا پریوځي او امیج هلته جوړ شي اپ سایډ ډاون الټه جوړ شي بهرحال دا خبر موږ په پریویس لیکچر کې ډیټیل سره ډسکس کړی ده نو امیج جوړیږي زموږ سره په ریټنا باندې دا خو نارمل ویژن دی دغه شانتي سیم که فرض که نږدې ابجکټ دی نږدې ابجکټ هم په دغه طریقه باندې لایټ راشي د دې 2/3 چې کوم دی فوکسینګ وکړي کارنیا او 1/3 چې کوم دی د هغې فوکسینګ وکړي څوک لینزو او امیج زموږ سره په ریټنا باندې جوړ شي دا خو د یو نارمل انسان ویژن دی که دی نږدې سیسته ګوري او که لرې سیسته ګوري نو ده ته به په دې طریقه باندې به دی لیدل کوي خو امیج به جوړیږي په ریټنا باندې دا خبره یاد ساتئ اوس کو دا امیج د ریټنا نه اخوا جوړیږي یا دلته نږدې جوړیږي یا دا امیج دلته جوړیږي یا شاته جوړیږي دغه بیماری ده دغه ډس آرډر دی نو ډسکس کو اول مونږه شارټ سایټډنس په شارټ سایټډنس کې مونږه خبره کړې و چې د لری نظر به د انسان کمزوري په شارټ سایټډنس کې څه کېږي ګوره وته کله چې دا لایټ زمونږ سره بینډ شي نو دا لایټ دا بینډ کېږي نو د ده فوکسینګ پوینټ چې کوم دی نو دی مطلب چې دا لایټ دا امیج چې په کوم ځای باندې جوړیږي نو د ریټنا نه مخکې جوړیږي دی خوا جوړیږي د ریټنا نه مخکې جوړیږي په دې پوینټ باندې نو مونږ ته بیا بلر ښکاري هغه څیز مونږ ته صحیح نه ښکاري پوه شولئ مطلب زمونږ سره دلته کې امیج جوړ شو په کار خو دلته وکنه نو د دې پوینټ نه چونکې دلته کې امیج جوړ شو د دې وجې نه چې دی نو دا به زمونږ سره څه چلو شي امیج به په غلط ځای کې جوړیږي نو مونږ ته به بیا بلر ښکاري خړ خړ به راته ښکاري او د دې ریزن به زه اوس تاسو ته وایم چې ریزن څه دی خو زه فرض کوم که دا زه ټیک کول غواړم د دې زه علاج کول غواړم نو علاج د پاره سمپل خبره دا ده چونکې دا ری ډیره بینډ شوي ده او زر را بینډ شوله نو تو ته ډایورجنګ لینز ولګوئ نو کله چې دا لایټ نه دا انفارمیشن راتلل نو تو ته ډایورجنګ لینز ولګو نو د ډایورجنګ لینز دا لایټ دا ریز ډایورج کړل خواره کړل مطلب که فرض که په دې او په دې پوینټ باندې ډایورج کېدلې او د دې نه دلته راتللې صحیح ده که نه نو امیج به په دې پوینټ جوړېدو چونکې ډایورج شول دا بره لاړو او دا هم دلته کې لکه زموږ سره فرض که په دې ځای باندې راتلې نو بیا به امیج زموږ سره دلته جوړېدو نو دې لینس چلو کو لکه نارمل فرض که چې دا لینس پکې نه وي نو بیا به دلته امیج جوړېدو نو چې لینز مونږ ولګو نو دې دا لایټ ډایورج کو چې ډایورج کو نو دې ته ځای جوړ کو مطلب زیات ډایورج شو نو اوس که فرض کا کارنیای کنورج کوي او بیا لینز کنورج کوي نو د دومره ډایورج شوي چې د کنورج کیږي نو ایڈجسټمنټ په دې پوینټ باندې وشي صحیح ده کنه او دام د هر چا د پاره ډیفرنٹ نمبر د چا چې سمره نظر کمزور نه هغه ته ډیفرنٹ شیشه لګي چې په کم یو باندې کلیر شي او تن اقوى تپریدي صحیح ده هر یو شیشه چې کم دی په هغه باندې نظر ټیکیږم نه او دغه شانتي پردای چشم هم نه اچول پکار ځکه چې دغه سر هم مطلب کوشش تا کول بکاری چیرې مطلب ډاکټر لاړ شي هغه ستانه نظر وګوري استاد نظر مطابق ته گلاس ولیکي اکثر عموما موږ داسې کو د بل چا نه راوخلو موږ ير پدې کې ماته لګ لګ کلیر ښکاری دا لګ لګم نه دی صحیح د دې سر مزید نور تاسو نظر خرابې دي شي کوشش تا کول بکار چې بالکل د خپل نظر مطابق دغه د نمبر لینز تاسو واخله نو په دې ټیم کې مونږه کنکیو لینز لګوي دا کم یو لینز دی کنکیو لینز دی دا کنکیو دی د کیو په شانتي د غار په شانتي نو دا کنکیو لینز چې کم دی دا زموږ سره ډایورجنګ لینز دی نو د لایټ ډایورج کینو چې بیا راغونډیږي نو لک شانتي مطلب ډیسټنس زیات کور کی که فرض کا دا زیات کنورج دی فرض کا نو چې دی بیا کنورج کیږي نو په لک صحت کې بالکل خپل په یو ځای په یو پوینټ باندې د بل سر میلاو شي او هغه پوینټ د ریټنا نه دی خوای نو امیج زموږ سره د ریټنا نه مخکې جوړ شي او بیا موږ ته تصویر بلر ښکاري نو مونږ وایو چې د دې دغه نه شاته جوړ شي نو دا ریس چې کم دی دا بل لک شانتي مونږ کولاو کو چې کولاوي کو بیا د بل سر میلاوي بیا بل اخوا میلاويږي صحیح ده فار ایگزامپل زه تاسو ته آسان مثال در کوم داسې لکه دا فرض ک دوا مارکر دی صحیح ده زویم چې دی په کم پوینټ باندې بل سر میلاوي د بره نه کوم چې تاسو ته په آسان باندې په سمجھ کې راشي نو فرض کده ته ګورای نو چې دا دلته کې را کوم په یو سپیډ سر داسې را روان دي په دې پوینټ باندې میلاو شو خو که فرض کده زوی بل لري ونیسم صحیح ده نو دی بیا چې کله میلاویږي نو ګوره ډیسټنس زیات کور کو مطلب په لری پوینټ باندې بل سر چې کوم دی میلاو شو دغه شانتي دی لایټ ته تاسو ګوره چې دی کله کنورج نو دلته کې میلاوي دو تصویر جوړو خو چې کله تاسو ډایورج کړل په لینز په ذریعہ باندې د کنکیو لینز په ذریعہ باندې تا ډایورج کړلو نو چې بیا کله فوکس کېدل نو ډیسټنس زیات کور کو کم زه تر ورسېدو
دې ایریا ته دا زموږ سره ریټنا ده د دې څه چلو شو کریکشن شو ټیک شو صحیح شو ها اوس د دې زموږ سره کازز کیږي دا بیماری د لری د نظر ولې زموږ کمزوري کیږي د ټولو نه خبره ده کنه چې یو خو په کرویچر کې فرق راشي دا کرویچر نه دی دا کرویچر چې څومره سیوا کیږي د دې د کرف څومره سیوا کیږي که هغه د کارنیا دی او که د لینز دی مطلب چې لینز زموږ سره کرف کیږي د شي کیږي مطلب چې داسې راغونډيږي صحیح ده نو چې د دې د کرویچر چې دی څومره سیوا کیږي نو د دې بینډینګ کیپاسټي هم سیوا کیږي صحیح ده چې د څومره اوږدي نو بینډینګ کیپاسټي کمې خو چې د څومره داسې دغه د کرویچر څومره کمی دا کرویچر دی نو کو سیوای لکه کو فرض کا کرویچر سیوای نو فوکسینګ مطلب د چې کم دی دا بینډینګ کیپاسټي د لایټ چې کم دی دا به زموږ سره کمې خو چې د څومره چپړتي داسې څومره د زموږ سره کرویچر د دو سیوای کروي ډیر زیات کروي که هغه دا کارنیا دا او که هغه دا لینز دی نو دا غي د وجنه چې کم دی د نیر چې کوم دی ابجیکټ چې کوم دی دا ایمیج چې کوم دی د ریټنا نه مخکې جوړي یو کاز خو زموږ سره کرویچر چې کرویچر څومره سیوای دا غي د وجنه بل زموږ سره ایکسس دی صحیح ده ایکزیل زموږ سره یو بیماری ده ایکزیل داسې ده مطلب کم چې د ریټنا او د دې په منځ کې دا ډیسټنس دی نو دا چې زموږ سره کله ته لانګ کې داسې مطلب د سترګه داسې اوږده شي داسې دم بیماری ده نو که دا سترګه داسې اوږده شي نو مطلب دا دی چې ریټنا لرې شوله که نو چې ریټنا لرې شوله نو ایمیج به دلته کې جوړیږي نو دم زموږ سره یو کاز دی د هغې د وجې نه چې کوم دی ایمیج بیا د ریټنا نه مخکې جوړیږي دغه شانتي زموږ سره ریفریکټیو انډیکس دی ریفریکټیو انډیکس داسې لکه فرض که زموږ سره د دې لینز یو کیپاسټي ده د لایټ د بینډ کولو هغه کیپاسټي کې فرق راغی نو که فرض که ریفریکټیو انډیکس د دې سیوا شو مطلب بینډینګ کیپاسټي انکریز شوله د په کیټاریکټ کې کیږي اکثر تاسو کو خیال کړي پر سترګه باندې پرده راځي سپینه غونته پرده پې راشي بیا خړه شي صحیح ده کنه نو دا د عمر سره اکثر کیږي زیات تر خلکو ته کیږي صحیح ده کنه خلکو په سترګې پرده راغل د نری غونته سرجری بولو کې اپریشن مطلب هغه به پرده به لري کی نو دا غي سره اکثر بیا خلک ټیک شي نظر وسره ډیر زیات کمزور شي نو دا غي د وجنه څه چل کیږي ریفریکټیو انډیکس سیوا کیږي نو فوکسینګ کیپاسټي سیوا کیږي مطلب چې کوم دی بینډینګ کیپاسټي انکریز کیږي نو دلته نږدې ایمیج جوړیږي دغه شان زموږ سره پوزیشنل هم کې دي شي پوزیشنل مطلب دا دی چې انټیریور ډیسپلیسمنت په لینز کې وشي دا لینز نه دی دا د خپل ځین لګ را دی خوشي او د ټراما د وجنه کې سترګه خوګ شول په غزار لګي دی اسه کنه نو اکثر د لینز چې کم دی د خپل ځین لګ را مخ کې شي چې لګ را مخ کې شنو فوکسینګ بیا دلته نږدې کوي نو دا د موږ سره د کازز دي ټریټمنټ په د ټولو په شریک باندې بیا وایو رازوس مونږه لانګ سایټډنس تا لانګ سایټډنس کې مونږ دا خبره کوو چې یره کله زمونږ سره دا ابجیکټ دی د دینه دا لایټ راځي نو دا لینز نه دی د چې کله دا لایټ فوکس کوي او ایمیج جوړي نو د ریټنا نه بیان جوړي شاته ته جوړي د ریټنا نه اخوا جوړي صحیح ده په دې پوینټ نه جوړي کدل ته جوړول خو یو څنګه سره شارټ سایټډنس او لانګ سایټډنس ته اټ مین چې د ریټنا نه شاته ایمیج جوړيږي د کنډیشن ته ویل کېږي څه شي لانګ سایټډنس وته وي سورته وي لانګ سایټډنس وته وي اسی یو جنرال خبر تاسو یاد ساتئ چې لایټ چې کم دی 6 میټر اور بیاند د 6 میټر یا د 6 میټر نه سیوای نو د لایټ زموږ سره بالکل پیرلل راځي صحیح ده کنه خو چې کله بیا زموږ سره د 6 نه بیلو کیږي کنه بیلو 6 میټر نو بیا زموږ سره د لایټ ډایورج کیږي سترګې ته چرارسي نو ډایورج کیږي نو اکثر تاسو کو خیالو کې کله چې هاسپټل ته خلک لاړ شو د نظر ټیسټ کوي او هغه ای بي سي هغه چارت وته لګولي نو هغه ډیسټنس تقریبا غوي 6 میټر ساتي صحیح ده کنه او هغه چې خلکو ته کلیرلی ښکار نو غوي وته نظر چې کم دی 6/6 دی کنه نو دغه زموږ سره اسی دا سره جنرال انفارمیشن اوس په لانګ سایټډنس کې زموږ سره دا خو ماده چې په لانګ سایټډنس کې دا مسله د خو کوته دا کریکټ کې چې دا زموږ سره دا فوکس دلته شوی دی نو ته دا صحیح کې دا بیماری ته صحیح کې نو ته ته لینز لګي ګوره دی خو الریډي شاته جوړي دلته کې چې دوه کله نږدې جوړو نو ته مونږه کنکیو لینز لګو نو دوه شاته کو اوس کو ته دلته کنکیو لینز لګي دی به نور شاته کوي دلته به تاسو کې لایټ به کنورج کوي ولې دا لایټ زموږ سره بالکل بهر دی داسې کنه بیا لک شانتي کنورج شو بیا مزید نور کنورج شو خو دومره نه دی کنورج شوی چې یاره په ریټنا باندې ایمیج جوړ کی صحیح ده ا کنورجینګ کیپاسټي چې کم دی دا غي کم شوی ده نو بیا موږ څه چلو کو چې موږ ورته کنویکس لینز لګاو او د کنویکس لینز څه چلو کو چې د لایټ بند کو سنا س لایټ د بند کو بیا کارنیا بند کو او بیا ستا خپل د آی لینز چې کم دی هغه بند کو نو چې کله
دومره زیات بند شو نو زمونږ سره مطلب د دې ځای نه د ایمیج راغی او په ریټنا باندې فوکس شو. او دغه ته هم وایم چې یو قسم ګلاسز د هر چا د پاره نه چې چا څومره ډیر نظر کمزوري دغه د پاره ډیفرنٹ ګلاسز دي. او دا خبره هم یادو ساتئ چې یاره که فرض که د چا دا ایمیج دا پوینټ څومره لري کیږي چې دا څومره ډیر لري کیږي دلته به ورته لینز ته نورم ډبلې. نو چې د چا ډیر نظر کمزوري کنه نو دا غو چې کم چشمه چولې هغه تاسو ګور ډیر زیاتې ډبلې ډیر زیاتې موټی صحیح ده. نو دا ته بیا مونږ لینز کې فرق کوو. نو بیا خلک نظر نمبر ولا چې کې دومره نظر کمزور دی بیا هغه نمبر ولا چشمه چې کم دی هغه ولا جوړي. ټیک شو. نو دلته به کنویکس لینز لګي. نو دا کنویکس لینز چونکه دا لایټ زموږ سره زیات ډایورج راغلی دا کنویکس لینز به الک شانتي کنورج کی بیا به کارنیا کنورج کی بیا به د خپل د آیدا لینز کنورج کی. نو الته کې ایمیج جو دلته راوړو نږدې کو. نو دا ګلاسز سره چې کم دی نظر ټیک شو. دا لانګ سایټډنس د دې کازز ګوره د دې دا کازز چې ما څنګه وې د دې د قشنتي کازز دي خو لک د دغه الټه دي څنګه ګوره د ټول نه پیله خبره چې کم دی کرویچر. په کرویچر کې فرق دی. د کرویچر مطلب دا دی چې دلته کې کرویچر کم شوی دی. په دې کنډیشن کې کرویچر سیوا شو نو بینډینګ کیپاسټي سیوا شو. دلته کرویچر کم دی نو بینډینګ کیپاسټي کم ده نو ایمیج چې کم دی هغه ډیر زیات لري پریوتو. صحیح ده. نو دلته کې څه چل شوی دی کرویچر چې کم دی دا زموږ سره کم شوی دی. دغه شانتي دغه چې د اکسیل په دې مطلب د اکسس سره سکیږي نو د سترګې د اکسس که فرض کړه دغه کیږي داسې اوږدیږي کنه نو بیا به زموږ سره دلته ایمیج جوړیږي. خو که د سترګې زموږ سره داسې راغونډه شي داسې شي نو زموږ سره د ریټنا پوزیشن مخکې راځي. نو تصویر خو چونکې په ریټنا پریوت او دلته کې ریټنا مخکې رااله ریټنا په خپل مخکې رانله خو آی چې کم دی داسې راګول شوله نو د ریټنا پوزیشن چینج شو. نو اوس تصویر خو هلته جوړېدو هغه خو صحیح و خو چونکې اوس د آی سټرکچر کې فرق راغلی دی. صحیح ده که نه. څنګه چې ماشومان پیدا شي نو هغه هایپرمیټروپیکي صحیح ده. کم چې نیو بورن بیبیز نو هغه هایپرمیټروپیکي صحیح ده. ویل د هغوی سترګې چې کم دی هغه ډېر زیاتې وړې نو فوکسینګ چې کم دی په صحیح ځای باندې نه کیږي. څه ساعت دپاره بیا وخت پس چې کم دی ورو په قلاره باندې چې کله د آی سټرکچر د آی سایز برابرېږي نو بیا هغه ورسره ټیک شي. صحیح ده. دغه شانتي تاسو وګورئ بل زموږ سره ریفریکټیو انډیکس به د دې کمی ګوره د دې ریفریکټیو انډیکس چې کله سیوا نو کنورجنګ کیپاسټي زیاته وکنه خو چې ریفریکټیو انډیکس چې کم دی هغه دی ولا کم کو نو بیا به زموږ سره هغه بینډینګ کیپاسټي د دې چې کموه د لایټ د بینډ کولو هغه کمه شوله. دغه هم کاز کیدی شي لکه دغه اپوزیټ او دغه شانتي پوزیشنل. نو پوزیشنل ما تاسو ته ویلو چې هغه زموږ سره څه چل شوی هغه زموږ سره انټیریور ډیسپلیسمنت شوی انفیریور مطلب چې کم دی هغه مخې ته د لینز مخې ته راغورځېدل مخې ته راغلی یا په دې کې زموږ سره څه چل کېږي چې دا زموږ سره پوسټیریور ډسپلیسمنټ کېږي دا لینز چې کوم دی دا په شا لاړ شي یا داسې وغورځېږي د ټراما د وجې نه. صحیح ده. په بعضې نیم کنډیشن کې داسې وي چې د سره لینز نه وي په سترګه کې نو دا زموږ سره مختلف چې کوم دی زموږ سره بیماری شولې د هغې کریکشن د دې بیماری کریکشن زموږ سره په کنویکس لینز او د دې بیماری کریکشن زموږ سره په کنکیو لینز شوله. صحیح ده. ښه اوس جنرال مونږ چې کوم دی د ټریټمنټ خبره کوو چېرې که فرض که داسې قسمه ډیزیز راشي د هغې به مونږ ټریټمنټ څنګه کوو. نو ټریټمنټ دپاره چې کوم دی ګلاسز اپشن دی مطلب چې چشمې ورته ولګو. بله خبره ده که پرده پې راغلی کیټاریکټ دی نو د هغې دپاره بیا مونږ سرجري کوو. او که فرض که زموږ سره که فرض که څوک ګلاسز نه اچوي نو ځینې خلک کانټیکټ لینزز لګوي چې هغه زموږ سره د کارنیا د پاسه پلیس کوي هغوی لینزز لګوي. صحیح ده. هغه هم د نظر دپاره او دغه شانتي سرجري ده. سرجري کې زموږ سره چې کوم دی د فلیټنینګ اف د کارنیا سنټرل پارټ چې کوم دی دا کارنیا نه دی د دې د سنټرل پارټ یا فلیټ کوي یا یې راوږدوي مطلب ایډجسټ کوي فوکسینګ ولا ایډجسټ کوي. ټیک شو که نه. نو دغه شانتي زموږ سره مختلف قسمه سرجري کیږي. لینز چې کوم دی هغه ریپلیس کیږي چینج کیږي مختلف قسمه سرجري دي. که تاسو اسې د فینامینا ته وګورئ او د سترګې ته موږ وګورو نو جنرال به زه تاسو له اگزامپل درکمه څنګه چې نارملي یو کیمرې صحیح ده ډي اس ال آر کیمره شوله یا عامه چې کومه کیمره شوله تاسو کیمرې ته وګورئ په کوم باندې چې موږ تصویر وباسو نو په دې کیمره کې دا چلی که نه چې که تاسو وګورئ د دې بهر یو شیشه لګېدلې یو ټرانسپیرنټ ګلاس لګېدلې په هغې باندې لایټ پرې وځي او د هغې نه لایټ دننه بیا دلته کې زموږ سره چې کوم دی د هغه یو اپرچر لګېدلي هغه اپرچر چې کوم سوري دلته کې لینز لګېدلي د دې نه مخکې څه لګېدلي لینز لګېدلي او یا سوري اپرچر دی
او بیا زموږ سره لینز لګېدلی دی او د لینز نه بعد چې کوم دی زموږ سره فلم لګېدلی دی. مطلب دا دی چې یاره په دې شیشه باندې کوم دا لایټ را دننه شو نو اپرچر د هغې لایټ اماونټ کنټرول کړي جسټ لایک پیپل. څنګه چې د دې نه دا لایټ راغی نو دا اپرچر نه دی مونږ اکثر چې کوم دی په خپل باندې هم ایډجسټ کوو که نه تاوه او راته وایي اپرچر. نو دغه اپرچر چې کوم دی هغه د لایټ اماونټ کنټرول کړي چې څومره به انټر کیږي او هغه بیا په لینز باندې پریوزي او لینز چې کوم دی هغه کنورجنګ لینز دی نو هغه لینز چې کوم دی هغه ټول لایټ په یو پوینټ باندې فوکس کی لکه هلته کې فلم لګېدلی نو په هغه فلم باندې هغه لایټ فوکس شي او هلته کې امیج جوړ شي. نو کیمره هم چې کوم دی د انسان د سترګې په پرنسپلز باندې چې کوم دی جوړه شوې ده هغې ته یې کتلي دي او د هغې په شانتې جوړه کړې ده. په دې سترګه کې ډېر کمالات دي. الله تعالی پکې ډېر زیات خوبۍ اچولي دي ډېر زیات مطلب یو ډېر کمپلیکیټډ سیز دی. کله دې په فنکشن باندې تاسو مطلب سټډي شروع کړئ نو یو ډېر انتهایی کمپلیکیټډ پارټ دی د باډي. ټیک شو مونږ دومره پورې ووایو چې څومره د یو 10th کلاس د یو ماشوم لیولي د هغې پورې مونږ ووایو. مزید بیا که فردر په نورو کلاسونو کې په هایر لیول باندې نو هغه خلک بیا په زیات ډیټیل سره ډسکس کوي. ټاپک زموږ هم دغه ختم شو. ستاسو د فیډبیک انتظار به چې کله هم داسې لیکچر کیږي او د هغې کې څه ستاسو کوېسچن دا کیږي نو هغه تاسو په کمنټ سیکشن کې چې کوم دی هغه ماته لیکلی شئ. زه به انشاءالله چې کوم دی د هغې د کلیر کولو کوشش کوم. دغه شانتي فیډبیک مونږ ته راکوئ او مونږ به د هغې جواب هم تاسو ته چې کوم دی انشاءالله په کمنټس کې درکوو. تھینک یو. الله حافظ.